خدای که را باندې اومانی چې رسول الله کوډی شوی دی خدای که را باندې اومانی چې رسول الله باندې جادو اثر کړی دی خدای دین ته خدمت کړو چې تر څوی منکسا په دغه لار کې مو سرونه دي هغه چې په کم ځای کې دعوه کوله چې دا چې کم دنو دا قرآن دا د جادو څه دی اثر دی دا د توحید مسله د جادو څه دی اثر دی کننی او سړی دا سحر په پیغمبر منی والله بالله ثم تالله چې کټ کافر دی د دنه بل غټ کافر نشته دا په هغه وخت کې هم د کافرانو نظریه وه چې اوس څوک داسې مني اوس هم دا د چا نظریه ده کافرانو پوه نه شوئ نبی علیہ السلام بیمار شوی و شوی که نو شوی په نبی علیہ السلام تبه راغلی ده راغلی ده که نه راغلی د بشریت منافی ده د رسالت منافی ده د نبی علیہ السلام سر مبارک باندې دړ راغلی دی دا د رسالت منافی ده د نبی علیہ السلام غاخونه مبارک په احد کې شهیدان شوي دي دا د پیغمبرای منافی ده سڼه مبارکه شهیده شوې ده خوږ شوې ده دا د پیغمبرای منافی ده نو د جادو چې بدنه پورې اثر وشو نو دا ولې د پیغمبرای منافی شو پوه نه شوئ د جادو اثر شوی دی صرف تر څه پورې بدنه پورې د نبی علیہ السلام بدن بیمار شو د نبی علیہ السلام په وحی باره کې معمولی غونته کې اثر نه دی شوی معمولی غونته کې چې څوک د وحی په جانب باندې د سحر د اثر قائل دي هغه د سره مسلمان نه دی د وحی د جانب نه ته انکار مه کوه صحیح ده که نه د وحی د جانب نه څه مه کوه د وحی د جانب کې مه قائل کېږه او د بدن د طرف نه ته انکار مه کوه صفا حدیثونه دي د بخاري دي د مسلم دي که داسې چې کمدنو چانبین شروع کې بیا به د خلکو په بخاري اعتماد ختم شي بخاري باندې به اعتماد ختم شي خبر باندې زما پوهېږي که نه نو صرف تر بیماری تر حده و څه تر حده بیماری تر حده و نو د بیماری تر حده و نبی علیہ السلام بدن مبارک کافرانو چې کم ځای دعوه کړې ده د کافرانو دعوه چې کمدنو هغه دعوه چې دی دا وحی وی او دا څه کوي د توحید بیان کوي نو دا چې کمدنو د څه اثر دی د سحر اثر دی نو دا چې کمدنو نه څوک مني او نه دی په دې کې رښتینی دي دا دروغ دي ان تتبعون الا رجلا ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي مگر دی وسړي چې جادو په شوی دی وګوره کنه سرانګې دی کوي په تا باندې اعتراضونه فضلون گمراه دي وسنل لري او وای دی زورنه په انکار د آخرت او وای